نطفه خبيثه حدیث خود امام ابو حنیفه خپل قول تم وای چې تر حدیثو جمله راواله امام طیبی تعریف کې علم ان قول الصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم وقول الرسول والفعل والتقرير ان امام طیبی رحمت الله علیه فرمای الحديث اعم حدیث عام ده من ان يكون قول النبي قول د نبی تموي قول د صحابي تموي قول د تابعي تموي وفعلهم فعل د نبی تموي فعل د تابعي تموي فعل د صحابي تموي وتقريرهم تقرير د نبی تم حدیث وي تقرير د صحابي تم حدیث وي تقرير د تابعي تم حدیث وي اره د امام ابو حنیفه خپل خبرو ته حدیث وي ته د محدثینو په اصطلاح کې ته چاته حدیث نو یاد صد دور ته من پاتې شو اسلام روان دی او زیبه ولې نه منګ خپل حسد اول نیول دی اور پاګه حسد کی اول صرف علیمان سوزیدو وس پکې تابعین سوزیږي بل ورځ په کې صحابه سوزیږي بیا په کې پیغمبر وسوزیږي په دې حسد چې دا قشان کې به ذلیل او څنګه پیغمبر ویلی په اخیره دور کې به زما د امت مثال د سي جوړ شي چې ټول قومونه به په عمله کې دا کفارو او د سي به پیراغړی کې لکه دسترخوان ته چې لو وګی راشي صفای کې دیو بم دا قشان صفای کې په دې شیزونه باندې د بار نه کوشش شروع ده صفاکې د صلاح الدین ایوبی په دور کې کم کوششونه شوي کم کوششونه پاغه دور کې شوي نن ته په بیل صورت کې خلک راوېستو په یونیورسيټو کې پروفیسوران دا رزيله سټوډنټان غلط کړو سټوډنټانو په فزکس کې چې 25000 صرف په خیبر پختونخوا کې پیل کیږي هم را پاس په امام ابو حنیفه تفسیری کې دا مرداری رزیل هم را پاس الکه ته چې په امام ابو حنیفه دومره تفسیری کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد حضرت مولانا مفتی فضل غفور سے د بونیر پسیمه باندې پتا کې کی دن نو پاغه ټیم کې ستا په خېټه کې دل تاوید په باتروم کې ناسو چې کله بونیر روان شو چې تراوته او د خلکو خدمت دی کړي زته د امام ابو حنیفه یو مثال بونیر والا له کاپی دی هغه د حضرت مفتی فضل غفور سے بس خپل خوبونه حرام کړو خلق خوبونه پورا کړو خپل جسم آرام تباہ او برباد کو د خلکو جسم ته آرام او سکون ور کتاس جماعت اسلامی والا چرته ناسو په کم ځګین کې ناسو په امام ابو حنیفه تفسیر وته لري رزیل باشا بهرحال که په دې باندې د ټول نه زیات واره امام مالک په مدینه کې دی او د موطا امام مالک مصنف دی چې کله د امام ابو حنیفه په باره کې ته چاته پوښتنه کو هغه یو جمله فرمایلی و لو کلمک فی هذه الساریه ان تجعلها ذهبا لقام بحجتی ستن په مسجد نبوي کې ولاړه وای کدی امام ابو حنیفه چا ورته الله څنګه سره دی ورته فرمایي یو روایت کې راځي چې راته پوښتنه امام شافعی کړو سکه راځي چې امام ابو حنیفه په دې ټیم کې خواله راغی د امام مالک او د خوانه روان چې کله وته نور شاګردان ته تاسو کو امام ابو حنیفه څنګه سره دی حضرت امام مالک فرمایل لو کلمک فی هذه الساریه ان تجعلها ذهبا لقام بحجته کچرت دی امام درته ویل چې دا د لرګستان د سرو زرو دا دومره قوی دلایل وای چې دا درته سرو زرو ثابت کی رزیلا الفاظ درته ویم خو د ټول نه غټ الفاظ درته دا ویم چې تا کی شوی دي چرته خ ډاکټر ته ځان وخای کی در کی دي نو چرته خ ډاکټر ته ځان وخای امام شافعی و فرمایل من اراد ان يتبحر في الفقه فليستمسك بكتاب ابي حنيفه کم سړی چې ځان فقيه جوړول غواړي به د امام ابو حنیفه کتاب ګوري حکمت او فقه کې یاد د امام ابو حنیفه کتاب ګوري دا امام شافعی ویل ادا ولې نو خلکو ته کم سړی حدیث غواړي نو زما خواله راشي او امام ابو حنیفه له دلته ورکی الا یعذ بالله اخو خلکو ته خپل وی چې لاشه د امام ابو حنیفه کتاب ګوري چې فقهان نه جوړ شي من اولاد د امام ابو حنیفه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایل ما رايت احدا اثبت في الفقه من ابي حنیفه ما په فقه کې د ابو حنیفه نه زیات مضبوط سړی نه دی لیدل سلور امامان داغه مبارک سوال او د دې دور خیرن د لرا پاسی د چنجو خارق والا را پاسی رزیل را پاسی سوال امام ابو حنیفه مبارک
یعنی لکه نن نه بعد بس تاسو رهنمایي زمارونو د سره زلباش کوي د سره زیل برا پاسي چې والله العظیم زب بلا جیجا کوم د اصل او نسلم کوو ان شاء الله پدې کې به غلط لاس چې کم سړي په امام ابو حنیفه پسې بکواس کاو دا زما چیلنج دی لاړ د اصل او نسل وګوري پدې کې به دن سنس رزلتون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې امام احمد صاحب دا ویلي چې ابو حنیفه د فقه سمندر دی یعنی د قران او د حدیث دا یو سمندر دی او امام ابو حنیفه په دې کې یو مې دا زما جمله د فقه سمندر دی یعنی د سمندر نه خالق خپل کور ته دومره اوبر راوړي چې څومره استعمالول شي نوري اوبر روان وای خلکو ته صرف دومره فقه غست دی امام احمد بن حنبل وای د دې جملې نه دراوځي چې صرف یو بالټه ته منګه غست د نور امام ابو حنیفه روان دي بیرته ترافق او چتیږي اسمان ته بیا راوريږي ځکه باران خو د وریاض خو د سمندر نه اوچتیږي نو بیا راوريږي دوباره کنه امام ابو حنیفه تر فقه سمندر وای د فقه د سمندر دا یو جمله نه ده دا یو لوی گزار ده د خلکو په سټونو باندې چې زمونږ څه صحیح علم دی یو بالټه علم بي او موږ راځو په سمندر پسې خاندو چې یو سړی سمندر ته چې سمندر پتاوم سو کا داس کې زما په بالټي کې وبدي ټول دنیا به پیاو داس کې سمندر به یو غړپ ور کړي دا د دنه مې پکې دا داس وب جوړی کړي نو د الله بندګانو امام ابو حنیفه تاسو په داسې خلکو په وجه باندې نن من خپل امام ابو حنیفه دا اول زمنګ نه دسلاړو د دې اصل وجه مې انداره چې زمنګ علما دي خلکو اول بدنامول لګیا دي په طریقه را روان دي بهرحال زه خپل موضوع تر اعظم دا استاد سوال جواب مختصرا 12 منټ جما باقی پاتې دي په دې 12 منټه کې زه مختصرا صرف د صبر په باره کې یو څو خبرې کول غواړم اول خو په دې باندې موږ صبر وکړو چې زمنګ امام ابو حنیفه ډېر لوی شان او شوکت والا امام دی د رسول الله علیه السلام عاشق امام په نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت فخر دی سراج الامه یعنی دیوه د امت دا هغه په ذات چې څوک تفسیره کوي زمانه صبر نه کیږي او دا صبر به زه هم کوم چې زما ذات ته کنځلي وکي زما پلار او مور ته وکي خو د داسې عظیم شخصیات په باره کې زموږ نه خاموشي نه کیږي الله ول مونږ ته وایي چې واستعینوا بالصبر والصلاه امداد پس حاصل کوي په مونږ په ذریعه د مونږ او په ذریعه د صبر دا صبر څه شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں لوسته عجبنا لامر المؤمن ان امره كله خيرا وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكرا فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبرا فكان خيرا له د مؤمن معاملې نبی علیہ السلام عجیب معاملې ده د هر معاملې د خیر ده که خوشحالي ورته میلاو شي شکر ادا کړي ډیره بهتر ده که مصیبت پیراشه او صبر وکینو دا هم ډیره بهتر ده یعنی نبی علیہ السلام مونږ ته فرمایي په خوشحالي کې د الله شکر ادا کوا الله په دې خوشحاليږي او چې کله د باندې مصیبت راغی په دې کې صبر وکا الله په دې باندې ډیر خوشحاليږي حدیث مبارک کې دا راځي چې ما اوتی احد عطاء خيرا واوسع من الصبر یو انسان ته الله صبر ورکو نو دا ډیر وسیع تخفى الله د تورک یعنی د صبر نه بل وسیعه فراخه تخفى نشته کور بنگلا نه ده بس انسان له الله سینه غټه ورکړه صبر پدې کې موجودو کاش کې چې زما ټیم ما په دې تاسو ته واقعیات پیش کړی وي تاسو ته پته لګېدلی وي چې په دې امت کې څنګه خلک تیر شوی دي چې هغه صبر کړل لکه تیر ځل می چې تر امام شافعي په باره کې ما خپل دشمن معاف کړل امام احمد و امام معاف کړل امام مالک و امام معاف کړل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه خو یو نه بد وي پیغمبر علیہ السلام مونږ ته فرمایي یا به صبر پتا باندې په دینی حالاتو کې راځي الله زمونږ سینې پراخي کی یا په مونږ باندې راځي د کور غمونه نو په دغه ټیم کې انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر اصل کې د مصیبت په اوله وخت کې پکار دی روسته نه دی پکار دغه شان راځي چې والصبر ضیاء صبر چې دا رڼا ده عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل وجدنا خیر عیشنا بالصبر من بهترین زندگی د صبر سره موندل که صبر نه نو موږ به هلاک شوي وي دا به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل حضرت علی به فرمایل الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد صبر د ایمان د پاره دسه ده څنګه د جسد یعنی د جسم د پاره سر ده په جسم کې سر نشتا جسم کار نه کوي په ایمان کې صبر نشتا دا ایمان دې نشي کامیابوله امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل الصبر کنز من کنوز الخير
د غوړه خزانونه یو خزانه غوړه هغه ده چې پاغي کې ستاسو صبر درسي لا یؤتیه الله الا لعبد کریم علیه د الله هغه بنده ته ورکي چې کم ډیر چې د الله په نسبت عزت منی یعنی صبر چې به کم انسان کی دا به د الله په نسبت ډیر عزت مندي حضرت امام شافعی به فرمایل دعیل ایام تفعل ما تشاء وتب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجعل لحادثه الليالي فما للحوادث الدنيا بقاء ایام ته چې کول دی ودی کې خپل کار الله فیصله ده چې د الله څخه فیصله پاغیز له مطمئن ساته د شپې په مصیبتونو باندې چې داستانه واغسته شو د شپې باندې مصیبتونه کله رالو بیچینه کېګمو ولا تجزع لحادثه الليالي د شپې په مصیبتونو باندې مخ پکېګا فما للحوادث الدنيا بقاء زکه د دنیا مصیبتونو ته دوام نشتا سواخ مصیبت دې صبر پیوکا حضرت امام سفیان ثوری به فرمایل الصبر على البلاء من غیر شکوا هو الرضا بغیر د شکایت نه په مصیبت صبر کول دا د الله رضا ده پته لګی چې ستانه الله راضي دی چې ته بغیر د شکایت نه شکایت الله ته نه کې پتا مصیبت راغې او ته په مصیبت باندې خوشاله شې دا د الله پر رضا کې خپل رضا وګڼله بس دا ټولو نه بهترین ده امام ابن قیم رحمه الله به فرمایل الصبر حبس النفس الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصيه صبر دار چې نفس په تقدیر باندې ناراض نشي دا صبر دار چې نفس په تقدیر باندې د ناراض کېدو نه بچ کا رامنی کا زبان د شکایت نه منع کا وې دروا آزاد ګنا نه بچ کا صبر دی ته وي صبر دار چې په تقدیر ناراض کېګا تقدیر باندې راضي شه خپل زبان ودروا زبان د شکایت نه را بند کا دا مونږ ته امام ابن قیم صاحب خی دغه شان آزاد ګنا نه بچ کا وې ساته دا صبر دی دا صبر دی دا صبر دی الله فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کتا سودا صبر وکړو الله فرمای زبر ډیر عظیم اجر درکم زبر ډیر عظیم اجر درکم کتا سودا صبر وکړو نو زمارونو صبر ډیر خشیز دی چې پچا کی پروتي حضرت ابو الدرداء فرمایل الصبر على البلاء يهون على البلاء په مصیبت صبر کول دا مصیبت ځان ته نرمي او که صبر دیونه کو نو خبت ته مصیبت زیات شي یعنی جسم به قرار شي نو صبر په مصیبت کوا اجر دے خیر دے ورواله دے عبد الله بن مسعود په فرمایل انما الصبر نصف الايمان صبر نیم ایمان دے صفایم نیم ایمان دے والیقین الايمان كله او یقین پورا ایمان دے یعنی ستا یقین دے الله په ما مصیبت راوسته دې څه زما ګناه معاف کیږي صد الله غلام يم او مالک چې په غلام سم کوي په دې باندې سوال نشي اوچتولې امام حسن بصری قول متوای کنه چې دا یو خزانه د خزانه صبر یو خزانه چې دا چا په سینه کې موجودي نو د صبر درې قسمونه اسلاب د دې درې قسمونه راوباسي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته وسکل حضرت صبر څومره پکار دا خبره را ده شو او ته فرمای حتا يموت تر دې چې دا انسان مړ شي د دې پورې دا صبر کوي چې مړ شي بس صبر ختم شي نو صبر درې قسمه صبر علی الطاعت په عبادت باندې قائم اوسېګا صبر کوه دې ټیم کې الله نه درکې کېدې چې تا د الله تستاد هزار قطار جړا خوخی زارو قطار جړا الله ته خوخی ستاره عجزي الله ته خوخی د دینه به بهتر درکې ټیم په کې لاګي نو صبر علی الطاعت دویم صبر عن المعصیه د ګناه نه بچ کېدو صبر دی بس پزان تکلیف تر کې خو ګناه ته ور نشي دریم صبر علی المصیبه په مصیبت باندې صبر کول دي الله دې مونږ خپل صحیح بندګان جوړ کړي او دغه شان صبر کوونکي دې جوړ کړي او الله دې مونږ تر صبر پاغي باندې عافیت او استقامت نصیب کړي واخر دعواهم ان الحمد لله رب د رسول اقدس علی السلام په دور کې یا بعد په دور کې اسلام ته دومره نقصان د بار چانه نه دی ملاو شوی کم چې د منافق نه ملاویږي منافقت دا خلق پیژني نه او په دې باندې خلکو ذهن باندې
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. د دې دا خبرې به تا په تعجب کې اچي اے نبی الله وای تا به حیران کی چې وس دا ټیک دی که نه دی ټیک. الله ته پته ده چې د دوی په دې زړونو کې کم ګن پروت دی. علماء مفسرین وای دا د اخنس بن شریق په باره کې نازل شوی. لین الکلام په مکه کې و یو مشر سردار و مالدار تاجرو. خبرې به داسې نرمې خلکو ته کولی، داسې خواږه به کتل. فظاهر به چې د رسول الله علیه السلام خوا ته راغی زه خو مسلمان یم ستا ملګری یم، کله به چې روان شه بیا به پسې خندا کوله، استهزا به یې کوله په صحابه او په نبي پسې. نو زه مختصرا تاسو ته صرف د منافق حالات ذکر کو، صرف د رایخېدو دپاره ستاسو ذهن تاسو یو خبره دراچو. د منافق چرته په زړه کې دا خواهش او ارمان تمنا نه چې زه خلکو خیرخواهي وکم. د منافق کار دای چې زه ښه انسان نه خلک منع کم، په غلطه باندې ورواچوم. دی وجه نه زه کله ناکله لفظ دا ادا کوم، زه د دنیا نه ارماني لاړ شم خو زمانه نه کیږي چې زه منافقانو طرفداري وکم. که هغه په دینی جامه کې ولې نه دي او که په دنیایي جامه کې ولې نه دي، د دیو شکار کوئ خپل ځان مو، د دیو نه خپل ځان خپل اولاد بچ کول پکاري. په دې دور کې منافقان په مختلف صورتونو باندې را روان دي. عام د معاشري منافق بستانه ير کې کته چرته سوشل میډیا دنیا ته وختي. د سوشل میډیا په دنیا کې هغه منافقان راوتی دي اب تر سنه پیژنې کله چې خپل نبی تاریخ پیژني. رسول اقدس علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو، د دین مخکې اوس او خزرج دا قبایل چو دیو دا اجلاس کړو چې موږ به خپل باچا مقررو. او هغه باچا یو عام کس نو، عبدالله ابن ابی ابن سلول. نو بظاهر دا مسلمان شو، په نهمه هجری کې وفاتم شو. دا مسلمانم شو، په نهمه هجری کې د دنیا نه وفات شو او د دنیا نه لاړو. لیکن د زهر په مدینه منوره کې خپل خورول صرف په دې بنیاد چې دا نبی راغی خلک ټول په ده بس روان شو، ما ته مشري سرداری میلاو نشوه. نو د مسلمانانو په خلاف باندې ټیم په ټیم وخت په وخت باندې سازشونه کول. عزیزانو د دې یو لفظ نه موږ ته صرف عبدالله بن ابی ابن سلول نه ملاویږي، بلکې د دې لفظ نه موږ ته یو غټ میسج ملاویږي. په نن دور کې تاسو وکتل د سوشل میډیا په دې دنیا کې بعضې منافقان راوتل دي، موږ ته خلکو وښودل. مارونو موږ ته الله غټ علماء کرام راکړل دي. د غټ مطلب دا دی چې په دین پوهېدونکي، ټول عمر په کتاب کې صرف کوونکي، تمام عمر د قرآن او د حدیث په نشر و اشاعت کې خرج کوونکي خلک الله جل جلاله موږ ته راکړل دي. تاسو صرف د پاکستان په سرزمین باندې لوی عالمان که ګورئ، حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله تعالی علیه د علم یو غرو، دا حدیث یو پہچانو. حدیث بچی آغا وایو آبا ٹیم ناڑا مطلب بے سمجھاواو. حضرت شیخ رحم اللہ حقانی صاحب، حضرت شیخ محمد ادریس صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب، دا لوی هستیان علیمان دا زمنګ په دی معاشره زمنګ په دی ملک باندې الله یو نعمت دی او قدردانی دی چې موږ ته راکړي. د خلکو چرته راپانه سي چې زمنګ د امام ابو حنیفه په دې مسأله کې اختلاف دی. ورکه چرته دام وایي نو دام غلطه نه ده،
خو داسې خلک اوس راوچت شو د منافقان چې امام ابو حنیفه شان ته وکتل. په پاکستان کې که ته ګورې په سلو مسجدونو کې یو کم سل مسجدونه په دې کې به امام هغه چې هغه د امام ابو حنیفه مقلدي، نو د دې خلکو نه هضم او برداشت ونه شو. دیو را پاسېدو په تیر اخر باندې دا الفاظ وي چې اختلاف د الله او د الله د رسول سره نه کیږي. په 14مه صدۍ کې یو بدشکل خنزیر انسان، یو فسادي خارجي د عبدالغفار په نوم باندې را پاسېدو. هغه وایي چې اختلاف د الله او د رسول سره نه کیږي، زه د امام ابو حنیفه سم اختلاف کولی شم، زه د شاه ولی الله سم اختلاف کولی شم، زه د امام شافعي سم اختلاف کولی شم. او زمون خلق په سلانده او کانه روان شو. عزیزانو د منافقانو ټوله ووم دغه چې د رسول الله علیه السلام وجود یې نشه برداشت کولی. دا څنګه مشر دی خلق پسې روان دي؟ ولې د خلق خبره مني؟ ولې د په لفظ باندې خلق د جهاد میدان ته ځي؟ ولې د په حکم باندې خلق خپل سینه پیش کوي؟ ولې د په حکم باندې خلق خپل اولاد، خپل جسم، خپل مال پیش کوي؟ دا برداشت عبد الله بن ابي ابن سلول نه کېدو، دا برداشت اخنس بن شریق نه کېدو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلاف جماعتونه تیارول. نن په 14مه صدۍ کې د دې خلکو نه برداشت ونه شو چې ولې زمون په منبر باندې خلک هغه تشریح د الله او د رسول د خبرو پیش کوي کومه چې امام اعظم ابو حنیفه پیش کړل. نو دا خارجي زنديق را پاسېدو او دا وایي چې زه د امام ابو حنیفه سره اختلاف کولی شم. زمارونو موږ څوک د امام ابو حنیفه سره اختلاف نه منع کوو، موږ صرف دا وایو د امام ابو حنیفه سره اختلاف د امام ابو حنیفه د پای انسان کوي، د امام شافعي سره اختلاف د امام شافعي د پای انسان کوي، د امام احمد امام مالک سره اختلاف د هغوی د پای انسان کوي. دا څنګه کېدای شي چې ګډري دې را پاسي؟ دا څنګه کېدای شي چې ریړۍ والا دې را پاسي؟ هغه د امت په فقهاو باندې عادي په داسې لوی لوی هستو باندې تشنیع کوي، د هغوی په باره کې د خلک بدګمانه کوي. دا منافقان هم نشي برداشت کولی، د هغې زمانې منافقان هم نشو برداشت کولی. نو د عبدالله بن ابي بن سلول داغه د واقعین صرف ما او تا ته دا نه ملاویږي چې عبدالله ابن ابي ابن سلول مړ کېده، هغه وصیت وکړ خپل زوی ته چې کم صفا صحابي کم رښتونه صحابي د پیغمبر عبدالله بن عبدالله، اے بچی لال بشي د رسول الله قمیص به واخلي، ورته به وایي چې زما بابا وایي ستا قمیص ما ته راکه چې زما د وجود ښه ولګي. زما نبي ورته قمیص هم ورکو. بیا ورته الله فرمایي کله چې نبي په جنازه ودرېد ورته یا رسول الله عمر راغی، یا رسول الله دا خو منافق دی در په جنازه باندې ودرېږي. نبی علیہ السلام جنازه وکړه، الله دا غي نه بعد آیات را نازل کو استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کبخنه ورله وغواړي کونه غواړي اے نبی تما ته ډیر نږدې، ان تستغفر لهم 70 مره کاو یا کرد خلق له تبخنه غواړي فلن يغفر الله لهم، الله وي زور تبخشش او معافي نکوما. نبی بیا دیو په جنازه مو درېګا ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره، د دیو په جنازه مو درېګا، د دیو په قبرونو باندې مو درېګا. نبی دستا به حرمتي ده، د دیو په قبرونو باندې تم مو درېګا. نبی عليه السلام دا غینه بعد د منافق په جنازه نه ودرېږي. عمر بقتل حذیفه بن الیمان د چا جنازه ته تل کنه ده تل زکاغت پیغمبر منافقان خودلیو، حذیفه به ولاړو عمر به جنازه کولا، حذیفه به نو عمر به جنازه نه کولا. زما رونو منافق هغه بدترین شخصیت ده د معاشره، دا د معاشره د پر هغه مزر دا هغه شرمخ او هامار دی چې د زهر په خاورو کې دا پروتي، دا په انسان عمله وکي، د زهر د وجنه انسان هلاکیږي، د وجنه انسان یریږي، ير او خوف پکې. نن دا قسم خلک راوچت کړو چې هغه د امت د فقهاو په باره کې سوار لسنیم سو کال چې د چا په اجتهاد باندې د چا په تشریح باندې امت عمل کړي چې لوی لوی علما راغل دي، هغه جرأت نه دی کړي چې موږ دغه هستو په باره کې خبري وکړو، موږ دغه په ذات تفسیری وکړو. په 14مه صدۍ کې د منافقانو ټوله راوچت شو، د امامانو په ذات باندې د لوی لوی مجتهدینو په ذات باندې خلکو ذهنونو ته غلط تاثیرات وراچي.
او بیا دومره منافق دی چې کله ورته موږ وایو راوځه کنو خبرو ته راوځه نو بیا وایي چې نه خبرو ته زه نه راوځم. اوس زما سوال دا دی د کم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله به چې اجتهاد کاو او چا ورسره په یو مسئله کې بحث کاو هغه به خوشحالېده او په سینه به کلاو کړو میدان ته به ورته راوتو چې راځه جي بحث وکړو په دې مسله باندې. دومره په خپله تشریح باندې مطمئن و چې په یو میدان کې نه تختیدو. کچا امام مالک ته وی چې تا دا مسله کړل د مناظره پې کې باس پې کې امام مالک به بانې نه کتي ها ما مسله ټیک کړله مناظرې میدان ته راوځه. امام احمد به ما مسله ټیک کړله د باس میدان ته راوځه. امام شافعي به ما مسله ټیک کړله د باس میدان ته راوځي. امام ابو حنیفه به ما مسله ټیک کړله د باس میدان ته راوځه. هغه مجتهدین نه ریدو هغه په خپل مسله اعتماد لرو هغه په خپل علم اعتماد لري کله چې مسأله رااله هغه میدان ته راوځي. لیکن دې منافق چې کله رائے پیش کړه موږ ویل دا خپل رائے ثابت کا یو میدان ته راوځه موږ تا ته کنزل نه کوو موږ پتا گزار نه کوو په مابین کې ایشچو کې نولو ته تیار یو صرف ته میدان ته راوځه. کته په خپل تشریح مطمئنه ته د الله نه یره لري ته د قبر نه یره لري ته د جهنم نه یره لري ته د قرآن او سنت دعوت ورکې میدان ته راوځه. دا منافق بیا وایي نه دروځم دا منافق میدان ته نه راوځي. نو منافق ورته زه نه وایم څه ورته ووایم. منافقانو به هم دا خبره کوله مخامخ به یو کوله اذا حدث کذب مخامخ به چې کومه خبره کوله په شیشه به هغه شان نه وه خبره به یې کوله آب دروغ وه. دا د منافقانو علامات نه دي. نو څه دي دا صرف ما ضمناً وی تاسو یاد ساتئ موږ له الله علماء کرام راکړل دي او داسې علماء راکړل دي. په دې باندې یو خبره کوم دا د ډاکټر اسرار نغلا کړل چې مولوي پروفیشنل دا په اسلام کې نشته. پروفیشنل مطلب څه شي؟ آیا امام په مصلی باندې ودرول نشته که درسګاه کې کېنول نشته که جنازګاه کې ودرول نشته؟ د دې سوال وضاحت پکار دی. دا صرف د غلا کړل دا خیال دار چې پښتنو علما به اصرار نه اوریدل. ډاکټر اسرار یو پی ایچ ډی ډاکټر عالم نو خو کار پکې صرف مفتی زرولی خان رحمت الله علیه فرمایل داو چې غلطي وکړه زما یو طالب ورته چټ ولیکنو خپل غلطۍ نه ډایرک رجوع وکړه چونکه د پنجاب وزکه وسدا چې دا خبره کوي فوالله العظیم کدی امامانو دا مساجد پریخود کدی بی غیرت د وسانو د چا بچی ته د الف نه بام خدا ټیک د ته په معاشره کې اسلام غواړي په دې کې په مسجد کې امام کې نول نشته نو په سکول کې استاد کې نول شته او چې کم زګینو کې د چا پچا کې دغه شان سوزان تاویږي دغه مساجدو نه امامان وباسي راولې دا میرګي پیریان پکې کینوي. زما سوال دا راولې کینوي چې راکم خلک دا خبرې کوي دا رستا بچی ته د الف نه با وخی نو چې تا ته پته را چې بچی ته د الف نه خی با نه خی قاعده نه خی قرآن نه خی صرف هغه لوبه کوي کوم چې عبد الله ابن ابي ابن سلول کوله. دا غواړي چې خلق په ما بس روان شي. والله العظیم دا څه کومه مسله ده چې هغه ائمه مجتهدین حل کړي نه ده او فقه حنفي په دې زمون چیلنج دی تنو ستا پلار دې د قبر نه راپاسي یاد ساتئ فقه حنفي هغه فقه ده 12 لاک مسائل د قرآن سنت نه امام اعظم ابو حنیفه د 700 علماء تیار کړي 40 علماء کمیټي کې نه ولا د بلاغت ماهر پاکستان د اشتقاق ماهر پاکستان د جدید ماهر پاکستان فلسفي پاکستان اصول حدیث شتا
فقه شتا، تفسیر شتا، اقوال د صحابه شتا. امام اعظم ابو حنیفه هغه مسائل را ایستلی په عامو کتابونو کې عوامو ته پیش کړلی. یو عام انسان هم پیږي د قرآن سنت نه دا مسائل را ایستلی. په دې سوال 100 کاله وشو، علماء کرام په دغه روان دي، په هغې باندې رد نه دی کړی. یو سړی د فقه حنفي په مسئله رد کوي، موږ ورته وایو راځه 12 لاکه مسائل دي، یو مسئله به زه پیش کوم، تیره قرآن سنت خلاف ثابتوه. که تاره قرآن سنت خلاف ثابتوله پی مسئله 10,000 روپۍ انعام به تا ته میلاویږي. وس حساب وکړه 10,000 له په 12 لاکه کې ضرب ورکړه 12,90,000 مسائل فقه حنفی کی دی یا 12,70,000. منگا با یو مسئلہ راو باسو تاثیر پروپلیدین و آمین یاد کرلی چی بخاری شریف کی راغلی پا دی باندې با دی منگ پیٹائی وکو ایتاس تی تا پوس وکی. بخاری شریف کی راضی نبی علیہ السلام صحابہ کرام د وضیحی د غواخی د خوراک نه منکل دی د 3 ورځو زیات به نه اشاروي د توای ولی ساری. داوی سنن ابی داود کی روایت د پیغمبر وی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی، وس درته اجازه در کوم د قبرونو زیارت لزی. سنن ابی داود کی دی ما تاسو د غوزهی د غواخی د خوراک نه منع کړی وی، 3 ورځو نه زیات د وزهی غوخه مخوري، وس درته زی اجازه در کوم زید وزهی غوخه خوري. د قربانی غوخه د 3 ورځو نه زیات خوري، تورته بخاری کې دی 3 ورځو نه زیات مخوري. تی ولی خوري داوی سنن ابی داود کې دی چې وسه خوري. ورته وای طرف الیدین کوم زګینو کې داوی زیرو کولت لو وخت کې رکوع نه پاسېدو وخت کې 2 رکعات نه پاسېدو وخت کې دا زما د عبدالغفار خارجی ته جواب دی. خاجی پدې 3 زګینو کې تولی کې سنن نسائی کی روایت دی نبی علیہ السلام سجدو پم د دوانو سجدو پم یانس کې کل دی هر کله بچ پاسېدو کې ناستو فهر هغه زګین کې چوچته دی کې ناشته پاغه ټیم کې نبی علیہ السلام رفل یدین کول تورته آیت پمونس کې 28 زګینو کې صرف 50 زګینو کې رفل یدین ولی کې پیغمبر علیہ السلام 28 زګینو کې کړل چې دا وی بخاری کې 50 زګینو کې راغلی تورته آیت نسائی کې 28 زګینو کې راغلی. عجیب منطق دے ما ته پتر چې تر سنه مسلې راو باسي. عام خلک خو واستاف او مرز نه پوهه مونږ ته پتر چې تر کم زینه مسله رالی. دویم نمبر د غواخي مسله چې کله رااله د قبر د زیارت مسله رااله تا ابو داود مانو وسید رفل یدین مسله رااله نسائی ولی نه مانی صحیح حدیث ده په نسائی کې. دندنه تاسو کدی معیار وسی تجوی مولیان په مسجدونو کې خلکو ته غلطه خبره کوي چې امام ابو حنیفه دا ویل دي یا امام شافعی دا ویل دي تورته سبب منو دا وی قرآن او حدیث بمني. نو معمولی شان نکته ته پوښتنه وکړه قرآن حدیث بسنګ منو حدیث خو مختلف دي یو کې راضی رفل یدین کوه بل کې راضی مکوه یو کې راضی قبر زیارتونو تمزه بل کې راضی زی یو کې راضی قربانی غوخه 3 ورځې نه زیات مې اشاره بل کې راضی اشاره وي. ستاسو سم عیار دی د قرآن او د سنت د منلو دا وای صحیح حدیث منا او قرآن منا ورته وای باس قرآن منا خبر ثابته لیکن صحیح حدیث منا حدیث کې آیا صحیح کمزوری دا وای جی ها حدیث کې صحیح ضعیفی حسنی موضوعی تورته وای دا چا ویل دي پیغمبر علی السلام ویل چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی. کده درته دا خو د زماره طرف نه دا انعام چې زب خپل ګرده و باسم او دل به ورکوم چې چاله صدقه ورکی. پیغمبر علیہ السلام ویل چې دا حدیث صحیح دی او دا حدیث ضعیف دی نه جی چا ویل دی پلان کی مولا ویل دی ابن حجر اسقلانی ویل دی علامه صحابی ویل دی رحمت الله علیه زموږ د لپاره قابل احترام دی دا صرف د خبرو طریقات تخیم. جی ہاں علامہ ابن حجر اسقلانی وی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے دا حدیث امنا دا حدیث پریدا. امام بخاری وی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے. امام مسلم وی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے. امام ابو داود وی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے. امام نسائی وی دا حدیث صحیح دے دا حدیث ضعیف دے. ماوی تپوستے وکا آئے امام
بخاری نبی دے دا جواب در کئی نا بیا د امام بخاری سے اختلاف کولای شم امام بخاری وای صحیح دے زویم ضعیف دے امام مسلم وای ضعیف دے زویم صحیح دے امام ترمذی وای حسن دے زویم ضعیف دے امام نسائی وای ضعیف دے زویم صحیح دے کتوے دے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کولای شم زویم زره امام بخاری سے اختلاف کولای شم کتوے دے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کولای شم زویم دے امام ابن حجر سے اختلاف کولای شم کتوے دے امام مالک سے اختلاف کولای شم زویم دے امام ترمذی سے اختلاف کولای شم ارے وجہ صدا وجہ دارا امام ابو حنیفہ د صحابہ شاگرد دے تابع الروایت دے صحابی نے روایت ہم کر دے تابع الروایت دے صحابی لیدلم دے امام بخاری سوک دے د امام ابو حنیفہ شاگرد دے حضرت امام محمد د امام محمد شاگرد دے امام محمد بن ادریس الشافعی د امام محمد بن ادریس شاگرد دے امام احمد بن حنبل د امام احمد بن حنبل شاگرد دے امام بخاری تاسو عمر رسول سره منی چې حدیث ته صحیح زوی پیل زه څومره سره منم چې هغه صحابه لیدل وستاسو په صلاح وکي دا دوکا شو او کنه شو حدیث صحیح زوی کې تمنی پلان کې مولا واغه مولا پلان کې امام هغه امام وسپینه خبره صفا وکا چې په دې کې تکله د امني چې پلان کې امام هغه امام او دا امام زدا منم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صحابه شاګرد هغه د صحابه خلاف نه کوي صحابه د نبی خلاف نه کوي ثابت راشه چې حنفیان د نبی خلاف نه کوي او دا به په کم الفاظ باندې ثابتوم بهرحال دا هم ته مقدمات تور باندې ویل چې تاسو عوام ور سباس کولای شي سیب یو طرف ته حدیث سے یو دو مسئلے نه دي په دې کې په لکونو مسئلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف د یو خاص قوم نبی نه دی چې خاص مسئلې دي د یو خاص وخت نبی نه دی نبی علیہ السلام تا قیامت نبی دی نبی علیہ السلام د مشرق مغرب شمال جنوب نبی دی رسول الله علیہ السلام نه په لکونو مسائل ملاویږي تا به صرف دو مسئلې یادې کړي نو غلط بل دماغ کې اولاد بم تباہ او برباد کی او دا حسد خوالو دغه منافقات خول دا خلک دغه منافقات خپل خول او زه حیران دایم زوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دور کې ورته څنګه حدیث کې راغل دي چې الله ورته تا قیامت حالات نبی علیہ السلام ته اجمالاً خودل دي هغه حدیث باندې وز زما برفور یقین راغی مخکې مې په یقینو هو عینی پستر گو باندې پیغمبر فرمایلی ذا وسید الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه کله چې نه اهل تاسو مشران شي د قیامت انتظار کوي نن تاسو دینی رهنمایي د ډاکټرانو نه لای چې په خپلم گمراه دي نور بم گمراه کی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی صحیح حدیث دے صفا فرمائی امت یاد ساتي یکون فی آخر الزمان اخیر زمانہ چې کله راشي دجالون کذابون دجالان براشي کذابان براشي دجال چاته وي دوکباز تا داغه دوکباز دی والله العظیم دا دوکباز الکه خلق مونږ په یو لار راجمع کو منګه د اختلاف نه او فرقواریات نه بچ کو او تاسو منافقان را پاسه هر سړی ته وای په خپل قران حدیث ګوره جنازه په خپل کوا دا مسلې خود نن سل کال نو سوال لسو کال مولیانو مخکینو کړل ائمه کړل د خپل پلار جنازه په خپل وکا نکاح په خپل وتړه خو بیٹا دا قرآنم بچی ته خپل وای کړه او کمزوري زمنګ دا چې څومره د مدارس خلاف ورزي کیږي په پاکستان کې دومره عالمان او طالبان زیاتېږي کمزوري زمنګ دا چې منګه د نور ملکونو په شان تلوبه د خپل عوامو سره شروع کړی او د دې بچی ته من کله سبق ویل او خو مکمل پیسم په تړلې بیا به د خلکو ویل چې دا صحیح مولیان دي اوس موږ دا وایو چې د چا په کور باندې بوج را نشي بس بچای دین وای د ته دعا وکي د مولیانو مقصد دقه نو هغه خپل خوب په بدو باندې راګرځي خپل خپل را روان دي او بد ورته تی جوړيږي خلک سوې خمک او بد نشته خدي وکړو بد بدر صدا خلک کوي
ته ورته کنځلې کې عادي بچی عالم کوي ته غور ورکې عادي بچی ته سبق خي څومره خطرناک خبرې رالی ډیر ما به خلکو ته ویل چې پی ټی آی والا دا زیات نقصان نشي ورکولی علم ته علما او مدارسو ته خو زمونږ دا بعضې جوشیلی جذباتي ده اوچت شي غټ نقصان چې ورکوي هغه هغه سړی ورکوي چې تشنې د امت په فقهاو په علماو کوي پی ټی آی والا خو یو خپله پارټي وه یو ګناه به یې کوله ګناه شوه ګناه وه ګناه به یې کوله وس به هم کوي خو تاسو نه دي اورېدلي چې په مسجد کې شل ځل شراب وڅکه دومره ګناه نه ده لکه یو بدعت دی چې وکړو د هغې وجه څه ده شل ځل شرابي څکي نو شرابي دې شراب وڅکو ته ګناه وایي او کله چې یو بدعت راوځي خلک یې په مسجد کې کوي نو بدعت ته ګناه نه وایي نو ګناه ته ګناه نه ویل دا غټه ګناه ده ګناه ته ګناه ویل ګناه کول دومره غټه ګناه نه ده ګناه ده غټه خو دومره نه ده لکه ته چې یو ګناه کوې هغې ته حلاله وي نن خلک راپاسې دا داسې شوه لکه ته چې د قرآن مجید د الفاظ په لتو باندې وي هر سړی به محقق او هر سړی به محدث هر سړی به په قرآن او په حدیث باندې ریسرچ کوي سبتی جوړیږي 1 لاکھ نه زیات صحابه دي تاسو چرته دا اورېدلې چې هر صحابي به خلکو ته مسلې کولې هر صحابي به فتوی ورکولې هر صحابي دا کار کاو نه خو خو سیب وی لګیا دی چې اختلاف د الله او د رسول نه علاوه د هر چا څخه کېدی شي یعنی د صحابه سم اختلاف کوه د امامانو سم کوه خدای خبر چې د دلان دي سي د انزلو طریقه به د تورزی کنو او زما پورا یقین دی چې دا ینځنه کافر ستا اسلام ته دومره نقصان نشي ورکولی لکه دا بی غیرت بی حیا چي خو بده کې لاس د چا دی او کوشش پچا دی د اهل حدیثو په عوامو باندې کوشش نه دی کوشش چې شروع دی د احناف په عوامو باندې دی خوا که د بریل سره تعلق لري د نسبت د بریل سره که د نسبت د پنځپیر سره که د نسبت د دیوبند سره او که د نسبت د سیپیت سره قسم می دی دراب په ذات باندې نن چې کوشش شروع ده کوشش د وهابیانو په خلاف نه ده د وهابیانو عوام ټیک دي د خپل علماو سره د شیعاګانو عوام ټیک دي د خپل علماو سره کوشش صرف په حنفیانو باندې شروع ده د حنفیانو عوام د خپل علماو سره ټیک نه دي د دې وجه نه د دې د امام په ذات باندې د عبدالغفار په شانتي بی عزت به حیام را پاسي چې هغه ته منظم نه ورځي ورنه زما چیلنج دی دادی کینی مخامخ او دادی منځ واوري دا کوشش صرف په حنفیانو باندې دی شیعه را لگی حنفی خرابی وابی را لگی حنفی خرابی دغه شانتی دغه شان خارجیان را لگی حنفیان خرابی عوام و حنفیان واوری تاسو خرابی قسم می دی در رب پزاد ټول کوشش پتاسو شروع دی او منګه سکو منګه صرف په نسبت باندې لګیاو جګړه کو سپینه خبره بنن میدان ترازی کټول دنیا می خلاف شینن بس سپینه خبره میدان ترازی زمنګ مذهب حنفی دی زمنګ مسلک اهل سنت والجماعت دی د اهل سنت والجماعت سلور امامان دي امام شافعی امام احمد امام مالک امام ابو حنیفه دا سلور امامان د اهل سنت والجماعت دي سپینه خبره ده کم سړی به سنی چې هغه د دې سلور امامانو کې دی یو امام مقلدی وس کوشش ټول په حنفیانو باندې دی دلته ولی پنځپیریانو کې بلال نومې راوچت شوی دیوبندیانو کې اسماعیل نومې راوچت شوی دی اور دې ته نه ګوري چې زمونږ نه په عوامو باندې خلک څه لوبې کوي قربان د مفتی سلمان اظهر صاحب نه تاسو نوجوانان خوښوئ سلمان اظهر صاحب میدان ته راغی د نبی د حدیثو دفاع کوي د امام ابو حنیفه د ذات دفاع کوي مفتی ندیم صاحب دی د نبی علی السلام د حدیثو دفاع کوي د امام اعظم ابو حنیفه د مذهب دفاع کوي
فکار د زمارونو چې یو حنفیت ته په دې ټیم کې ونخلی، یو حنفیت بچ کئ. کدا حنفیت لا ټوکړي شو قسم د اسلام ټوکړي کوي، والله چې اسلام ټوکړي کوي. نن د امام ابو حنیفه په ذات خبره سکه کوي چې الته دیوبندي او پنځپيري دی او بل سنختی دي، سی پی یو دیوبندي دی او بل سنختی دی، بریل او دیوبند دی او بل سنختی دی. هغه ته موقع غنیمت وګڼله او استاد امام په ذات عملي کوي او پټکو والا یو شی بس. حل درته زخم د شاه ولی الله رحمت الله علیه مسائل راوالی، شاه صاحب نمخ کی دور علماء او حواله راوالی، هغه په منبر بیانوي. د شاه صاحب نه بعد دور علماء زمونږ د پاره معزز دي، منګه په منبر بیانو، منګه حواله ورکو، منګ پیزان قربانو. لیکن په دې وخت کې غلطه پیدا نور علی، گمراه خوارج ته غلطه پیدا علی. نو د دې وجه نه راشي زمارونو بس دا پیغام زما مولانا فضل الرحمن صاحب تم دی، دا پیغام زما مولانا شیخ محمد طیب طاهری صاحب تم دی. خپل عوام ټیک کې حنفیت ته نقصان دی په دې دور کې. د فروع په نوم باندې خلک د اسلام نه اړي، اسلام به علي چې کله په خلکو کې دا حنفیت چلیږي. کچرته دی یو شو والله العظیم دا دوه ټانګي خلک چې دی دا به د دې ځمکې نه ختم کی. خلافت عثمانیه کې آی دیوبندیت او پنځپیریت او بریلیت نو سیفیت نو. هغه څخه په یو خبره متفق یم چې دا وخت نه دا چغوي چې الکه د دین نسبتونو نه په دې زمنګ سنت تللی، د دې نسبتونو نه تاسو مذهب ما جوړوي، مسلک تی ما جوړوي. نن تاسو د دې مشرانو په محبت کې هغه مذهب چې د صحابه او شاګرد امام ابو حنیفه د 40 کسانو د کمیټې په وړاندې باندې تدوین ورکاو، تمام دنیا ته متاثر وا. نن هغه مذهب ته خطر ده، سپینه خبره ده. بس پرې دی نور مشران ورته وایي د خپل کشرانو ته. زما خو دغه میسج دی د شاه ولی الله د دور نه مخکې مسائل بیانوي، د مخکې عالم حواله ورکوي بس. او چې کله د ختم نبوت مسله یا فتوی او د دې دور د علماء او هغه په دلیل څخه خبره کړي، یعنی جدید مسله، نو پاره کې دا جدید علیمان منه تشریح منه د دین موږ تاسو نه منه کو زمان نسبت دیوبند دی منګه په فخر یادو. لیکن مقصد دا نه چې التبار زمنګ نه غلطه پیدا غسته کیږي او زمنګ د لاټوګان راوتی دي دوه درې د دې په وجه باندې د امام ابو حنیفه مذهب حنفی ته نقصان جوړیږي، عوام خرابيږي. کمنګ متفق شي الحاد به ختم شي. د وهابیت د متفق توب چغې موخی خپل میانس کې راځي حنفیانو. پنځپیره هم د امام ابو حنیفه د تقلید داوا کوي، نو بیا د عبدالغفار په شان خارجي څنګه ستا په امام حمله کوي او تغلی. دیوبنده خو کوي داوا د امام ابو حنیفه د تقلید، نو بیا ته وایي چې د مرداری را پاسي او په بوډونو څوک تحقیقات لیکي. دا خدا چې دوی ته کله ډاکټرۍ کې سم میلاو نشي جو دینی میدان ته راوځي چې دلته ورته سره میلاويږي، خیال دی چې مولا ته پیسې میلاويږي، مولا ته سم میلاويږي، مولا ته پیسې میلاويږي. راشه په مولیانو پسې لګیا شه خلک تی بدځانه کې چې پیسې ته میلاو شي او په اخیره کې پوچه خلی بیا اسمان ته نیولې قبر ته روان. نو زما دا اخیری خبره د بهرحال د ټیم په تکمیل باندې کوم بیام زمارونو حنفیانو یو شي بس په دې ټیم کې حنفیانو تاسو له کېده پکار دي. په پاکستان کې خپل مشرانو په وجه باندې خپل امام اون بیلې ګوري، بیا و ارمان وکي خپل امام ونه بیلې د خپل مشرانو په وجه، او چې کوم مسائلو کې تاسو اختلاف یا په سلو دماغ باندې حل کړي کې بنئ
د امام ابو حنیفه مذهب ته خطر ده زما درخواست ده کینه په دغه مسلو که کم از کم خاموشي نشي کولای نو کې پنه غلی خاموشه کینه او دغه مسلې حل کړي کلاس ګنټه لګي او کدو ورځې لګي ځکه خطر چې دا خلکو غلطه پیدا واغسته چې د امام ابو حنیفه مذهب د زمکه نه دیو ختمي دا خارجيان او دا ذلیل دا شیطان لخر کوشش کوي لګیال دا شرمخان د امام ابو حنیفه مذهب د زمکه ختم کی تعالی بیا خپل دیوبندیات هم په خطر شي سیپیات او بریلیات او پنځپیریات بندل په خطر شي منکرین حدیث ته یو شی وابیان ته یو شی شیعاګان ته یو شی بس زما د اخیری خبره ده که څوک بران خپه شوی معذرت غواړم واخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین